دا د خیبر ضلع تحصیل باړې بازار سره نږدې د شیخانو پل په نوم سره مشهور هغه زوړ پل دی کوم چې د تاریخ تر مخه پیرنګیانو د 1913 نه تر 1913 پورې جوړ کړی او په دې باندې اوسه پورې د خلکو او د گاډو تګ را تګ روان دی. د باړې پل او د باړې د جنسې پل جوړولو غټ مقصد په فرنګي فوج باندې په دغه ځایونو کې د حملو مخنیوي کولو سره سره د دوی فوجي سازو سامان وړل وو. د دې حوالې سره په دغه پل باندې د وړکیتوب نه تر اوسه پورې سفر کوونکي ستوري ګل ماما وویل دا پل دا چې کوم دی که نه همو 1939 پیدایش دی او دا د مو د پیدایش نه مخکې دا پل جوړ شوی دی. ټول هر شی ټینکونه به هم په دا باندې تللی هېڅ میلواټ لا و دا بر جنسیاله و دریله دا یو کچا سړک تللی و هېڅ متنوله وتلی و اوس خو پرې شوی هایوې چې جوړه شوه اوس په دا باندې ګوري چې خو د غلی چې کوم دی ډېر وختي نوټس ورکړی و خو هغه ټیلر په نوی پل جوړ شوی دی یو 3 کوله بیا کېږي تقریبا کم جوړ هغه پل چې کوم دی 2 ځله مرومات شوله و دا پل په مغه طریقه باندې دی او مغه شونه سنګین ویلوړ دی کنې د حکومت له طرفه په کاغذونو کې دا رجسټر شوی دی جوړ شوی دی خو اوس هم په باندې ښه درنه ګوري د اوسپنې د سریې باندې دغه میله هم پرې پرې کېدل میلواټ کې کمه ملشه و سرکوري خلکو هغو کنوایي به هم په باندې تله راتله و بوډله به هم په ټوله کوښل قوم راتله د بې پلیک سامانونه ټوپک تماچې وغیره و د دغو کلیو نږدې وله ټانګې و هر یو شی په باندې تله. څرګنده دی وی چې په خیبر ضلع تحصیل باړه کې د دغه پلونو جوړولو نه پس یو طرف لا په فرنګي فوجونو باندې حملې کمې شولې نو بل طرف د دوی فوجي سازو سامان وړو دپاره هم لارې هوارې شولې او دغسې دوی په باړه اکا خیلو میلوټ او په کجورې فورټ سلوپ کې خپل کیمپونه جوړ کړلو کوم چې اوسه پورې شته دی. محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.